یو کس تپوس کړی چې دا پټکی خصوصي سنت دی که عمومي؟ ما اورېدلی چې د علماو دپاره صرف ټیک ده. پټکی دا سنت دی، هغه سنت دی چې په ترک کې په پرېښو کې ګناه نشته دی، ګناه نشته دی. او لیکن پټکی په سرول دا له سړو دپاره دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سر به پټکی و، د صحابو په سر به پټکی و. جبرئیل علیه السلام چې په بدر کې جنګېدو نو هم په سر پټکی و. یو صحابي په خپله ولیدو یو کس په آس باندې سور دی او کافر ووالو او اواز یې وایي ما واورېدو چې اقدم حیزوم، حیزوم مخکې شه. او چې مې کتل نو د کافر سر په ځمکه او څوک ښکارېدل نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې دغسې کسو داسې پګړۍ وه، داسې په اس سورو او داسې اواز یې وکړو او کافر چې مې کتل نو سر یې ښکته بیا سړی نو. وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې دا جبریل او په دې جنګ کې د هغه د اس نوم و حیزوم. یو کس وایي چې یو صورت په یو رکعت کې 2 ځله یا 3 ځله ویلی شي که نه؟ 2 ځله یا 3 ځله یو صورت ویلی شي، لیکن دا مکروه دي کراهت تنزیهي سره زمونږ احناف وایي یو ځلې وایه. یو کس وایي چې یو سړی د پلار سره جنګ وکړي، په جنګ کې پلار ته کنځله وکړي، بیا د هغې نه پس د پلار نه معافي وغواړي او پلار یې معاف کړي، نو د دې عبادت قبلیږي که نه؟ او قبلیږي چې پلار یې معاف کړي، خو دا ډېره سخته ګناه ده د پلار ته کنځل کول او پلار ته سپک ویل. یو کس وایي چې په فیسبوک کې خلک خپل تصویرونه اپلوډ کوي او په هغې کې اکثر خلکو شکلونه او صورت د غیرو سره مشابه وي. داسې تصویرونه لایک کول څنګه دي؟ لایک نه خو زه نه یم خبر چې لایک څه شی دی، خو که ته ورته ښه وې تایید کړې نو ته د هغه سره په ګناه کې شامل یې. ځکه چې تصویر په خپله مستقله ګناه ده او بیا ته داسې تصویرونه شایع کوې او خوښې، نو دې نه معلومه شوه چې د یو ګناهګار د ګناه فعل او عمل ته خوښې دا ګناه ده. بل تپوس یې کړی دی یو کس چې یو سړی دی د هغه ږیره خرۍ او د هغه صورت هم د اغیارو سره مشابه دی او دغه کس ته دا ویل چې ته خو ډېر ښکلی لګې، حسین لګې، دا دې دپاره چې هغه ما سره مانوس شي او ما سره تعلق پیدا شي، دا څنګه دي؟ دا ناجایز دي. ځکه چې ته هغه ته دې صورت ته وایې چې ته حسین لګې، نو دا ته د کفر د اغیارو یو بد عمل هغه خوښې او دا هماغه شی ده لکه څنګه چې مخکې سوال کې تېره شو. یو کس وایي چې علي حیدر نوم کې خل څنګه دي؟ بعضې خلک وایي چې دا د شیعګانو نوم دی او بعضې وایي چې دا نوم ډېر دروند دی. لیکن مونږ دواړه یعنی یو سړی تپوس کوي چې مونږ د خپل بچي دپاره دا نوم خوښوو، نو دا څنګه دی؟ علي حیدر نوم کې خل جایز دی او د شیعو عقیده، د شیعو تعلق د شیعو عقایدو سره دی چې د یو سړي عقیده درسته وي نوم یې علي حیدر وي، نو دې سره شیعه نه جوړي. یو کس تپوس کړی دی چې د پاکستان یو سړی هر کال عمرې ته ځي، نو آیا هر ځلې به سر گنجۍ کوي دا لازمي ده او که نه؟ هر کال خو یې لاسه کې چې په یو ورځ کې 3 عمرې کوي نو 3 ځله به سر گنجۍ کوي او په سر باندې به چاړه راکاږي، په سر یې ویښته وي او که ونی. یو کس وایي چې د خوب دوران کې د یو سړي خپې قبلې ته شوې، نو په دې کې ګناه شته؟ نه، ګناه پکې نشته دی، خو دغسې زمونږ په علاقه باندې بې ادبي ده چې ته داسې اوده شي چې ستا خپې قبلې ته راځي. یو کس تپوس کړی دی چې په اسلامي بینک کې پیسې کېدي او په هغې کې منافع او نفع نقصان خبره وي، نو داسې پیسو باندې نفع اخیستل څنګه دي؟ ما د تفصیل نه دی معلوم چې تفصیل بیان کې بیا مې پته لګي مفتي صاحب د جمعې مونځ نه پس کیني هغه ته بیا ووایي. یو کس وایي چې زه د مازدیګر نه تر ماښامه پورې په یو مدرسه کې د مدرس د تدریس خدمات کوم، ماشومانو ته سبق ښیم او د ماښام نه تر ماسخوتن پورې په بله مدرسه کې. ما ته د ړومبۍ مدرسې محتمم وایي چې ته داسې مه کوه، که چېرې ته داسې کوې نو بیا دا مدرسه پرېږده. د محتمم دا وینا او دا فعل څنګه دی؟ نو که چېرې د هغه د طالبانو په درس باندې ستا د دې حرکت د وجې نه اثر پروزي نو بیا هغه ټیک وي، ځکه چې ستا مقصد پیسې ګټل دي او د ماشومانو خیال نه دي. عموما د حافظانو صاحبانو پیسې ډېرې زیاتې کمې وي، لیکن الله پکې برکت اچولی که په دې کې اخلاص وي. او دا عمل چې دلته ووایه او هالته ووایه او هالته منډه که او 4 ځای او 5 ځای دې راقبو کړي، نو یو ځای که به چاته سم سبق ونه ښې خواري به نه شي کولی. نو جایز ده دا د محتمم دا وینا هغه ټایم کې ټیک نه ده چې کله ته ماشومانو ته سبق درست ښې هغوی سره خواري کې. یو کس وایي چې یو عالم بیان کولو هغه وایي چې د پیغمبر سنتونه پرېښول، د پیغمبرو
سنت پر خل دا کفر دے، نبی کی سنت چھوڑنا یہ کفر ہے. آیا دا خبر ٹھیک تا او کنا؟ سنت او پی جنی جس شے دے سنت ویلے کی لارے تا، سنت لارے تا وی دا پیغمبر سنت پر خل نمراد دا پیغمبر لار پر خلی، دا پیغمبر پر لار کے فرائضم شتا، واجباتم شتا، سنتم شتا، مستحباتم شتا. کدین مراد د پیغمبر چوټه لار پرې خلوي نو بیا خو واضح سړی کافر کیږي، او که داسې خبرې پرې خلوي چې هغه یو ځان ته کفر دی نو هغې سره هم کافر کیږي، او که داسې خبرې د پیغمبر پرې دي چې هغه کول واجب دي لیکن کافر کیږي وسره نو فاسق شو، دا سړی کافر نه دی. او که داسې خبرې پرې دي چې مستحب دي هغه نو بیا ګناهګار هم نه دی لیکن محروم شو د سعادتونو نه. یو کس تپوس کړی دی چې زمون په خاندانونو کې دا خبره چلیږي چې کله د جینۍ رشته کیږي نو د جینۍ نه تپوس نه کوي، او دا جینۍ د دې هلک سره واده کول نه غواړي، لیکن ترې بغیر د جینۍ د پوښتنې نه او د هغې د خولې بویولو، د هغې د اجازت اخیستو نه د خپل زوی سره د هغې ورېرې نکاح کوي، او جینۍ دغه رشته نه خوښوي او دې هلک سره نکاح کول نه غواړي. آیا د تره دا کار جایز دی او که نه؟ دا جایز نه دی. چې کله دا رشته کیږي او جینۍ ووایي چې زه دا هلک نه کوم او دا جینۍ بالغه وه، ښځه شوې ده، د دې دا رشته هرګز نه کیږي. او که چېرې دا ماشومه وه نو په ماشوموالي هم نکاح کیږي. مثلا د 5 کالو ماشوم پلار چاته ورکوي نو آغا نکاح وشوه، ځکه چې پلار ډیر مهربانه وي او د وړي ماشوم خپل اجازت هغه معتبر نه دی، هغه په خپله ګټه تاوان نه پوهېږي، لیکن د پلار نه بغیر هلته هم څوک نشي کولی. او دا خو بالغ هم ده او ترې نکاح کوي، پلار یې نه کوي، نو چې د هغې خوښه نه ده نو قطعا پې باندې زور نشي اچولی. کومه نکاح چې بغیر د دې نه وشي د جینۍ د اجازت نه، جینۍ نه خوښوي، نو دغه وخت کې جینۍ ته پکار دی چې دې خاوند ته او دې هلک ته په ځان باندې قدرت ور نه کړي، بس د دې نکاح نه کېږي. او که دې بیا د ملاقات په وخت کې په خلوت کې په ځان باندې دې هلک ته قدرت ورکو نو بیا دا نکاح وشوه، ځکه چې بیا یې نکاح ولي کړي ده او د دې د طرف نه دا اجازت دی. یو کس وایي چې په قرآن پاک کې بعضې کې قصې او واقعات دي او بعضې کې اهم مضامین دي. په دکان کې دغه مضامین او دغه قصو والا صورتونه ویلو سره په دکان کې برکت راځي او که نه؟ په قرآن پاک کې اهم مضامین نه، ټول سر نه الحمد نه تر والناس پورې ټول قرآن اهم دی، هر ټکی د قرآن او هر آیت اهم دی. دا تا ته چا وي چې بعضې مضامین اهم دي او بعضې نه؟ ټول قرآن اهم دی او برکت کیسو سره دې سره نه راځي، برکت د قرآن پاک تلاوت سره راځي. نو طریقه دا ده چې د سر نه تلاوت کو او بیا دعا غواړي چې یا الله زما په دې حلال روزګار کې برکت واچي. یو کس تپوس کړی چې یهود یا کافر سره دوستی جایز نه، نو آیا تجارتی معاملات جایز دي او که نه؟ تجارتی معاملات جایز دي، خو چې کله د کفارو هغه ګټه د مسلمانانو خلاف استعمالیږي نو بیا حرام دي، قطعا نه دي جایز. ځکه قرآن پاک نص کې راځي وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، تاسو تعاون د ګناه په کارونو کې او په ظلم زیاتی کې مه کوئ. اوس اسرائیل لګیا دي هغه ظلم کوي د غزې په مسلمانانو باندې، د مسلمانانو ماشومانو د لاشونه سړو اوچت کړي دي، سر وسره نشته دی، ټوکړي دي، او دغه ګټه هغه په هغې باندې استعمالوي او ته بیا هم د هغې تجارت کې د هغې سودا خرڅې. دا څومره بې حسي ده، حماقت ته، بې دیني ده دغه وخت کې نه. یا د مرزایانو مصنوعات هغې سره تجارت کول هغه ټیک نه دي، ځکه چې هغه ټول له اسلام خلاف هغه استعمالوي. یو کس وایي چې زمونږ د محلې پیش امام د جمعې په شپه باندې د ماسخوتن نه پس سورې ملک اجتماعي طور سره په جهرن تلاوت کوي او دغه وخت کې مقتدیان سنت او وتر ادا کولو کې مصروف دي، دا څنګه دي؟ دا ټیک نه دي او دا ثواب ګڼلی کېږي، دا خلاف سنت دي. سورې ملک وایا لیکن ځان ته وایا، ځان ته وایا او تقسیمی که پکې وایا قرآن پاک کې په یاد باندې وایا، خو ځان ته وایا، بل خلک په موز ولاړ وي نو هغه وخت کې په پټه وایا. د سورې ملک فضیلت راځي لیکن د وینا، او د سورې ملک دا
چې خلک دې په موز ولاړي خو ته دې په زوره باندې وایې چې ټول مقتدیان یې واوري دا نه. یو کس تپوس کړی دی چې د طواف په دوران کې که په حرم کې یو عزیز رشتہ دار وویني واقف وویني د هغه سره طواف دوران کې ملاقات کول څنګه دي؟ جایز دي، لیکن فضول بحث نه ډېرې خبرې نه ملاقات وکړه او ستا سینه به په هماغه رخ وي چې کوم طرف ته ته تاویږې او طواف کې او که شا دی که او په شا باندې دی یو څو قدمه واغشتل نو دا چکر دی ونه شو. یو کس وایي چې تا ووایي چې شیطان د قتلېدو نه یېرېدو حالانکه هغه ته یوم الوقت المعلوم پورې مهلت ملو شوی دی، نو دا یوم الوقت المعلوم شیطان ته نو معلوم ښه دا خدای ته معلوم دی. قرآن کریم کې الله پاک فرمایلی ده ورته وایي چې ما ته تر قیامته پورې چې خلک ژوندي کېږي هغې پورې وخت راکړه. الله جل شانه داسې نه دي فرمایلی چې هغه ټایم پورې ما وخت درکړو، بلکې الی یوم الوقت المعلوم هغه وخت پورې ما تا ته مهلت درکړی دی چې هغه ما ته معلوم دی. نو شیطان خو د خدای نه نو خبر چې خدای تر کومه پورې ما ته مهلت را کړی دی، هغه الله جل شانه ته پته و. شیطان ډېر هوښیار و، په دې نقطه ته نه پوهېږي، هغه پې باندې پوهېدو ځکه هغه ته دا پته وه چې اسیني دغه ټایم کې قتل شي.